ګرانو کتونکو السلام علیکم. بیګا شپه کې یو وارې بیا پاکستان په افغانستان باندې هوایي بریدونه کړي دي. په کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست په دې کې مختلف ځایونه ویشتلي شوي دي. د طالبانو د حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد د دې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې په دغه بریدونو کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي نو په هغې کې 14 کسان عام وګړي دا شهیدان شوي دي چې په هغې کې 11 ماشومان دي، یو پکې زنانه ده او یو پکې سړی دی. مړه شوي کسان دا یو بل رشته دار ویل کېږي او دا بریدونه په یو داسې وخت کې وشو چې هغې نه یو ورځ وړاندې د پېښور سره نږدې په حسن خیلو کې د ورځې رڼا د فرنټیر کانسټیبلرۍ په یو کیمپ باندې ترهګرو برید کړی دی چې په هغې کې چارواکي خو دا وایي چې 6 کسان مړه دي، خو چې کوم ترهګر دي، طالبان دي، ټي ټي پي والا، هغوی وایي چې موږ 11 کسان وژلي دي، 7 کسان مو ځان سره بوتلي دي او چې دا 7 کسان یې تښتولي دي نو د دوی ویډیو یې هم ریلیز کړې ده او په هغې کې هغې خپل نومونه هم ښودلي دي، خپل ځانونه یې ښودلي دي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو په خیبر کې اطلاعات دي چې هلته کې یو ځای ته خلک واپس شو او په هغې کورونو باندې برید شوی دی. په هغې کې هم 2-3 ماشومان مړه او دغه شان ځینې زخمیان شوي. دا واقعات ځکه کېږي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر زیات تاوتریخوالی دی. اطلاعات داسې وو چې د استنبول د خبرو اترو نه وروسته کوششونه کېده چې د پاکستان او د افغانستان چارواکي چېرته بیا یو بل سره خبرې اترې وکړي. په دې لړ کې رشین فدریشن ډېر زیات کوشش کوه او هغوی 2 ځایونه وکړه. هغوی وایي چې پاکستان به د پاکستان پلوی چې کوم دی وفد دا به کابل ته لاړ شي او د کابل هغه به دلته راشي. دغه شان دا خبرې په یو پړاو کې 2 ځایه وشي، خو د هغې طالبان هم د هغې دپاره تیار نه شو او پاکستاني چارواکي هم تیار نه شو. ترمنځ د پاکستان چارواکي دباو کوو چې دا افغاني طالبان دلته اسلام آباد ته راشي، نو هغه ونه شوه. اوږده حالات دي او که تاسو ګورئ نو بل یو پرون یو بل ډیولپمنټ شو چې د پېښور کې افغان قونسل جنرال حافظ حمدالله محب صاحب چې کوم دی او ورسره د کمشنر پېښور د هغې ترمنځ پرون یو ډېر ښکلی میټینګ شو چې په هغې کې د هغه 1400 ټرکونو او د هغې د ډرایورانو یا د هغې د ټرانسپورټرانو چې کوم د اکتوبر نه په افغانستان کې چې کله جګړه پیل شوه دواړو هېوادونو نو هغه هلته کې پاتې شو. هغه ته سټینډرډ هغه خلک ډېر په تکلیف شو. نو د هغې د راتلو دپاره یو شیډول باندې امادګي ظاهره شوه. په دغه شیډول باندې به د سبا نه عمل درآمد کېږي. نو دا یو ډېر ښه ډیولپمنټ و. خلکو دا خیال و چې خبرې اترې به وشي، نور به دغه دې سره به نور ښه ډیولپمنټ وشي، خو د بده مرغه بیګا بیا پاکستان اټیک وکړو. پاکستان د طرفه په دې باندې تر اوسه پورې څه بیان نه دی راغلی او دغه قسمه اټیکونه چې کوم دي دا خو ټیک ده، په دې باندې به په لاهور کې جشن وي، په پنډۍ کې به پرې جشن وي. حقیقت دا دی چې په پښتونخوا کې په ټولو پښتونخوا کې دا بد ګڼلی، ځکه چې د دوی تر مخه د دغه شان بریدونو وجې نه د افغانستان سره تعلقات خرابېږي او چې افغانستان سره تعلقات خرابېږي نو د هغې ټول نه زیات منفي اثرات په پښتونخوا او په بلوچستان کې. پکار دا ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ نور دا ډزې ډوزې بند شي، جګړې بند شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي نو دا به ډېره ښه وي. زمونږ سره اوسېږئ، زمونږ پښتونخوا ټایمز چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ. ډېره